Dear students, Assalamu alaikum. I am Abdul Wakil. Today we will be discuss the first year course. Of course, we will discuss the first chapter, which is measurement. The measurement the شروع کېدو نه مخکې به موږ داسې کار وکړو د انټروډکشن ته به لاړ شو او په انټروډکشن کې به موږ څه د بیسیک نه سټارټ والو چې تاسو ته دا پته ولګي چې د اوس عمره تاسو کوم ساينس وایو دا ساينس د اساسیز او دا ساينس د کمی ژبې لفظ دی او دا ساينس موږ ولې سټډي کوو بیا به ورو موږ خپل سبجیکټ ته تیر شو فزیکس ته او زینو بیا موږ فزیکس نور مخکې بوزو نو سټوډنټس تاسو ته دا پته ده چې ساينس زموږ سره د لیټن ورډ دی او د دې معنی د ټو نو اوس څنګه چې تاسو مخکې کلاسز کې پریویس کلاسز کې تاسو د ساينس ډیفینیشن کړی دی چې ساينس زموږ سره this is the knowledge gained through systematic observations and experiments ټیک شو اوس دا غوډه ډیفینیشن دی او آی تھنک چې تاسو ټول سټوډنټس دې نه ډېر ښه خبرې اوس دا ساينس موږ ولې سټډي کوو نو ساينس موږ ځکه سټډي کوو چې څومره نیچرل فینامیناز دي څومره قدرتي مناظر دي دا څنګه کیږي موږ به دې ځان پوهه کول غواړو دا د انسان نیچر دی د فطرت دی چې دا نیچرل فینامینا سټډي کی سو وی سټډي ساينس بیکاز ټو سټډي نیچرل فینامیناز یا په ساده الفاظو کې زه تاسو دا وایم چې ساينس کې موږ یونیورس سټډي کوو اوس که تاسو سټوډنټس یونیورس ته وګورئ نو په دې یونیورس کې به تاسو ته دوه قسمه څیزونه په نظر راځي یو به تاسو ته راځي لیوینګ تھنگز بل به تاسو ته راځي نان لیوینګ تھنگز لیوینګ تھنگز د ساينس ته موږ وایو بایولوژیکل ساينس سو بایولوژیکل ساينس دا د ساينس هغه برانچ شو چې په دې کې موږ لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو فار ایگزامپل زموږ سره زوالوجي دا باټنی دا مایکروبایولوژي اینڈ سو آن دا غ فیلډ دی چې په دې کې موږ لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو اوس که تاسو نان لیوینګ ته راشئ دیس از کالډ فزیکل ساينس اوس په فزیکل ساينس کې زموږ سره دی فزیکس کیمستري اسټرونومي نو سټوډنټس تاسو ته دا پته ولګیدا چې په فزیکس او کیمستري کې موږ نان لیوینګ تھنګ سټډي کوو لیوینګ ارګانیزم پکې نه سټډي کیږي بلکې نان لیوینګ ارګانیزم پکې سټډي کیږي اوس که تاسو د فیلډز ته وګورئ د له خرازو که تاسو دی ته وګورئ اسټرونومي تاسو ته یو نوې فیلډ ښکاري اسټرونومي دیس از د سټډي اف هیونلی باډیز څومره زموږ سره سټار دي ګلیکسیز دي سن وغیرہ غټ باډیز دي نو هغه میکرو باډیز به دي کې موږ سټډي کوو اوس ورو په ساينس کې زموږ ټارګټ صحیح موږ څه سټډي کوو نو په ساينس کې زموږ مین ټارګټ به دي دوه کوېسچنو باندې هاو او بل موږ سره دی وای ٹھیک تا څومره څه چې نیچرلی کیږي مثلا زموږ سره شپه ورځ راځي موسم بدلیږي د دین علاوه موږ سره تاسو یې نه باران راشي یا نور د سکم نیچرل فینامیناز دي سپوږمۍ ته تاسو ګورئ کله وړه شي کله بالکل د نظر نه غیب شي بیا غټه شي نو دا زموږ سره چې څومره دا نیچرل فینامیناز کیږي دا هاو څنګه کیږي وای اینڈ دې په شاته ریزن څه دی اوس ورسټون دا خبره یا ساتي چې تاسو سره کدا فیلډ بایولوژیکل ساينس چې څومره دی او دین علاوه تاسو سره چې کیمستري دا په دې ټولو کې به تاسو ته صرف او صرف د هاو جواب ملويږي ٹھیک ده اوس د هاو سره سره د وای جواب دا دوه به تاسو ته صرف او صرف په فزیکس کې ملويږي ٹھیک ده چې څومره د ساينس برانچز دي په دې کې به تاسو ته صرف د هاو انسر ملويږي چې څومره بیا تاسو سره هاو او وای دوه دي د دې انسر به تاسو ته صرف او صرف په فزیکس کې ملويږي ها البته صرف په بدی فیلډ کې د سی فیلډ شته چې په کې تاسو ته د هاو سره سره د وای جواب ملويږي او هغه ته موږ وایو بایو فزیکس ٹھیک ده په دې کیمستري کې هم شته څنګه چې تاسو فرست ایئر کیمستري کې سیکنډ چپټر دی نو په هغه کې تاسو ته د هاو سره سره د وای جواب ملويږي and that is called physical chemistry ٹھیک ده فزیکل کیمستري د کې تاسو ته د قدوانو کوېسچن انسر ملويږي دغه شانتي په بایو فزیکس کې هم تاسو ته د دوانو کوېسچن انسر ملويږي اوس موږ راځو د خپل فزیکس ته چې دا فزیکس د اساسیز ٹھیک تا فزیکس د کم جبی لفظ دی معنی سره
ډیفینیشن یې څه دی او بیا به تاسو ته دا پته مولېږي چې فزیکس کار څه دی د ټیکنالوژي کار څه دی فزیکس او ټیکنالوژي د یو بل سره څنګه لینک دي فزیکس او ټیکنالوژي د یو بل نه څنګه جدا دي او فاینلی موږ بیا دې ته راشو اپلیکیشن ته نو غټ غټ اپلیکیشن به تاسو وایو چې زموږ سره د دې څومره اپلیکیشن راځي اوس وړو موږ راځو فزیکس ته فزیکس ټول څنګه چې تاسو ته پته ده فزیکس زموږ سره د ګریک ورډ دی اټس ا ګریک ورډ او د دې مینینګ دی نیچر ٹھیک تا څنګه چې د نوم نه ظاهره ده په فزیکس کې مونږه ټوټلی نیچرل فینامنا سټډي کوو نو فزیکس مونږ چې ډیفاین کوو په سو مینی وې سره ډیفاین کیږي ټول ډیفینیشن په خپل ځای ټیک دی هر یو ډیفینیشن چې تاسو کوئ څنګه چې تاسو مخکې کلاس نه روان یې او فزیکس ډیفاین کوئ چې فزیکس از دیٹ برانچ اف ساينس in which we study properties of matter energy and their mutual relationship دا هم ټیک دی څومره ډیفینیشن چې تاسو د فزیکس کوئ دا ټول زموږ سره ټیک دی بل الفاظو کې تاسو د فزیکس داسې ډیفینیشن هم کولی شئ چې فزیکس is their branch of science in which we study properties of matter اوس که تاسو properties of matter ته وګورئ نو چې چېرته موږ properties of matter معلومو موږ به میجرمنټ کوو نو چې میجرمنټ تاسو کوئ نو د دې وجې نه موږ دې فزیکس ته ساينس of measurement هم ویلی شو so physics is also known science of measurement کلیر دی اوس تاسو فزیکس لږ ډېر وپېژنئ چې دا زموږ سره شو فزیکس اوس دا راته وایي چې فزیکس کار څه دی د ټیکنالوژي کار څه دی نو سټوډنټ دا خبره یاد ساتئ د فزیکس کار چې کوم دی فزیکس د کار چې کوم دی combine the knowledge and organizing it combine ٹھیک تا د فزیکس کار دی نالج کمباین کول او هغه ارګنایز کول لکه څومره چې تاسو په پریویس کلاسز کې په 9 کې په 10 کې فزیکس ویلې دی نو که تاسو خیال کړی چې څومره مووینګ باډیز دی هغې له ځان له چپټر ورکړی دی یو نو دیټ از کالډ میکینکس دغې نه علاوه چې څومره هیټ اینډ تھرموډاینامیکس دی هغې ځان له برانچ ورکړی دی که تاسو روټیشنل وګورئ کوم باډي چې روټیشن کوي ټارک وغیره دی هغې ځان له چپټر ورکړی دی که دغه شانتې میجرمنټ دی هغې له ځان له چپټر ورکړی دی نو د فزیکس کار دغه دی چې دا نالج راواخلي او هغه په یو ترتیب کې کیږي دا د فزیکس کار دی اوس د ټیکنالوژي کار څه دی what is the function of technology د ټیکنالوژي کار داري انسانان را لګي دا نالج په بنیاد باندې نوي نوي څیزونه جوړوي دغه څه ته وایي ټیکنالوژي human use that knowledge to make things are known as technology اوس تاسو په دې کې فرق څه شو په فزیکس او په ټیکنالوژي د یو بل سره لینک څه شو لینک یې دا دی چې د ټیکنالوژي ټول بدې په لاس باندې کار کوي د فزیکس یا د ساينس په لاس باندې کار کوي نو چې څومره دا لاس زموږ سره پاورفولي لاس ټیکي دلته به زموږ سره ټیکنالوژي ټیک کار کوي چې لاس زموږ سره ټیک نه وي دلته به ټیکنالوژي ټیک کار نه کوي مطلب دا چې ټیکنالوژي ټوټلی بیسډ آن فزیکس اوس په دې کې فرق څه شو فرق پکې دا دی چې دا فزیکس زموږ سره دی تیوریټیکل دا یو تیوري ده عام موږ دغه څنګه چې تاسو دا تیوري سټډي کوئ دا this is just a theory خو زموږ سره چې کوم ټیکنالوژي ده this is a practical work ٹھیک تا سټوډنټس یو ځل بیا ریوایز کوم تاسو ته وکړي فزیکس کار دی combine the knowledge and organizing it د ټیکنالوژي کار دی انسانان را لګي انسانانو زما مطلب ساينټیسټ یا خلک چې هغه په دغه نالج باندې پوهیږي په دغه فیلډ کې ایکسپرټ دي دیو را لګي د دغه نالج په بیس باندې نوې څیزونه جوړي هغه ته موږ ټیکنالوژي اوس دا فزیکس او ټیکنالوژي د یو بل سره څنګه لینک دي لینک دي چې دا ټیکنالوژي زموږ سره په فزیکس باندې ډیپند کوي ٹھیک تا او جدا څنګه لري جدا دي سری چې زموږ سره کوم فزیکس ته this physics this is theoretical
او ټیکنالوژي کوم دا this is practical. So this is the main difference between technology and physics. اوس ورومږ د فزیکس اپلیکیشن سټډي کوو چې فزیکس زموږ سره په ډیلی لایف کې کم کم ځای کې استعمالیږي. ٹھیک ده؟ اوکے سټوډنټس، سو اوس موږ اپلیکیشن د فزیکس سټډي کوو او تاسو ته دا پته چې اپلیکیشن نه څه مطلب دی. اپلیکیشن نه مطلب دا دی چې په روزمره ژوند کې موږ کوم څه یوز کوو هغه کې د فزیکس څومره انوالو دی. ٹھیک ده؟ نو د فزیکس خو داسې د بلهای اپلیکیشنز دي، خو موږ به یو څو غټ غټ اپلیکیشن ډسکس کوو او زه به تاسو ته چې د فزیکس کې که تاسو وګورئ که نه په میډیکل فیلډ ته به لاړ شو. تاسو ولنې میډیکل فیلډ ته وګورئ، میډیکل فیلډ کې که تاسو هاسپټل ته پرس لاړ شئ، هاسپټل کې چې څومره اکوپمنټس پراته دي، کاغذ موږ سره سټوسکوپ دی، کاغه ایکس ری دی، الټراساوند دی، کیمرای دا، whatever the kind of instrument, this is work on the principle of physics. This is the application of physics. د وړو کې سرنج نه واخلا تر د غټ غټ ماشینانو پورې که زموږ سره MRI دی که ایکس ری دی، دا ټول زموږ سره د فزیکس اپلیکیشن دی. دغه شانته کې که تاسو کمیونیکیشن ته راشئ، کمیونیکیشن مطلب دا دی ټاکینګ ود ایچ ادر، یو بل سره خبرې کول ته موږ وایو کمیونیکیشن. اوس تاسو نن سبا چې کوم ته ماډرن دور وایو، دا ټول د فزیکس اپلیکیشنز دي. موبایل فون، ټلویزیون، انټرنیټ، کمپیوټر، these all are the application of physics. ٹھیک ده؟ دغه شانتي وړو که تاسو ترانسپورټیشن ته راشئ، ترانسپورټس کې تاسو وګورئ څومره چوړو زموږ سره ویهیکلز دي یا ایروپلینز دي، دي کې چې دننه څومره انجنز دي، دا ټول د فزیکس په پرنسپل باندې کار کوي. څومره چې د هغې ویلز وغیره دي، مطلب څومره چې تاسو د ترانسپورټ څومره څه آلې استعمالوئ، که هغه تاسو د وړو کې سایکل نه واخله تر د غټ غټ ګاړو پورې یا د ایروپلینه پورې، دا ټول زموږ سره د فزیکس اپلیکیشنز دي. د دې نه علاوه که موږ ډیفینس فیلډ ته وګورو، ډیفینس فیلډ ته وګورو، که ټینک دی، که هلیکاپټر دی، که نور جټ تیاری دي، مطلب دا دی د یو سمال بولټ نه واخله تر د غټ غټ ټینک او د هلیکاپټر پورې، دا د فزیکس اپلیکیشنز دي. د دې نه علاوه سټوډنټ زه برته نور داسې په یاد ولګویم، انډسټریز ته لاړ شئ، په انډسټریز کې که زموږ دا کپړې تیاریږي، ټول انډسټري this is work on the principle of physics. څومره چې موږ پیزار استعمالو، شوز وغیره دي، دا ټول دغه انډسټري زموږ سره په فزیکس په پرنسپل کار کوي. د دې نه علاوه څومره چې موږ فوډ استعمالو، this all machinery is work on the principle of physics. او د دې نه هټ کړ تاسو ته دا وایم، نن سبا د بجلی څومره غټ اهمیت دی. this electricity, this is one of the most important application of physics, electricity. ټیک ده؟ ځکه چې الیکټریسټي نه چې څنګه لاړ شي یو غنټه تللی نه کوم، بیا د هغې نه بغیر ژوند تېرول هم باندې ګرانه ده. دغه شان د الیکټریسټي سره ریلیټډ چې څومره اکوپمنټس دي، سامان دی، تاسو که هغه واشنګ مشین دی، که ریفریجریټر دی، او دې نه علاوه که تاسو کپړې استری کوئ، څومره چې تاسو دغه آلات د بجلی استعمالوئ، this all are work on the principle of physics. سو دا خو ته موږ یو څو اپلیکیشن ویل، د دې زموږ کنکلوژن دا راووتو چې فزیکس have worldwide applications. څومره چې تاسو په ډیلی لایف کې صحیح نه، دا زموږ سره فزیکس دی. سمپلی به زه داسې ویم چې without physics our life is impossible. اوس به سټوډنټ تاسو داسې وکئ چې تاسو به هومورک دا دی، دا کوم اپلیکیشن چې راته ما وویل، د دې نه علاوه په تاسو نور اپلیکیشنز اساینمنټ فارم کې ولیکئ چې زموږ سره د فزیکس د دې نه هټ کر نور څه اپلیکیشن دي، په کم کم ځای کې زموږ سره فزیکس کار کوي.